کابل نیوز قدرمنو لیدونکو سلام. د ناټو دفاع وزیران د بلجیم پلازمینه بروکسل کې راټول شوي دي. دوی په دې 2 ورځنۍ ناسته کې د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان په وضعیت خبرې کوي. د ناټو سرمنشي یانس سټولټنبرګ د غونډې له پیل وړاندې ویلي چې افغان حکومت باید طالبانو سره د سولې د پروسې برخه وګرځي. هغه زیاته کړې چې دوی متحدان په افغانستان کې سیاسي او سولهییز جوړجاړي په لټه کې دي. د ناټو چارواکو د افغانستان له ګاونډیو هم غوښتي چې د افغان سولې په پروسه کې راغنده رول ولوبوي. نننی ډایالوګ کې په همدې موضوع بحث لرو. په دې بحث کې راسره سیاسي شنونکی او دفاع وزارت پخوانی مرستیال وایند ښاغلی محمد رادمنش میلمه دی. رادمنش صاحب بخیر راغلی. سلامت اوسئ. ناټو له تیرې څه باندې 2 لسیزې راهیسې هر شپږو میاشتو کې دفاع وزیران او بیا ورپسې بهرنیو چارو وزیران د افغانستان په اړه د دوی هغه خپلې غونډې چې وي افغانستان به حتما یوه مهمه موضوع او افغان چارواکي به هم وربلل کېده. اوس دا غونډه په داسې مهال جوړه شوې ده چې د افغان د سولې پروسه هم روانه ده. له افغانستان نه د ځواکونو د وتلو بحثونه مطرح دي. تفاوت تاسو ته د دې غونډې او د نورو ترمنځ څه ښکاري؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته او درنو لیدونکو ته. تاسو ته بهتر معلومه ده لکه چې تاسو وویل چې دغه ناتو دفاع او خارجه وزیران همیشه جلسه کوي او په مورد افغانستان ځینې مسائل په قطعنامه کې راځي چې باید څه وکړي. او متاسفانه تر اوسه کوم موضوع چې د افغانستان سیاسي او نظامی اړخونو کې ښه تاثیرات ولري تر اوسه نه یو لیدلی. د دې لپاره تاسو ته بهتر معلومه ده چې په جهان کې قدرتونه اوس زیاته شوي دي. یو قدرت امریکا دی، روسیه او چین، او ناتو هم سره د امریکا د یو قدرت په څیر اوس په جهان کې خپل هغه مسائل چې مهمه ده خبري او صرفا تر اوسه په قطعنامو کې پاتې شوی ده او په د افغانستان پر مسائل باندې کوم مثبت تاثیرات مو نه یو لیدلي. رښتیا هم د ناتو هیوادو ډیر ښه او ښه نظریه لري د افغانستان په مسایلو باندې. اما تر هغه ځای په روسي په افغانستان کې د متحده ایالات ځواکونه شته. دوی د خپل فیصله او قطعنامه په اساس په افغانستان کې اجراات کوي او خپل وایي چې زیاتره فند یا پیسې چې افغانستان ته ورکوي د امریکا له لارې نه. په دې اساس باندې تر اوسه دا مسائل فقط یوازې د ناټو سرمنشي نه ویلي چې موږ په یو ځای تللي وو افغانستان ته که راوځو بیا به یو ځای دا تصمیم نیسو. او په تیرو دغه موده کې چې دوی دلته یو ځای دي دغسې انګېرنې دي چې ناټو خپلواک تصمیمونه نشي نیوی. تر ډېره د امریکا تر اغېزو لاندې دي تصمیمونه امریکا نیسي او دوی ورسره ملګري دي د یوه. تاسو ته بهتره معلومه ده چې امریکا کله چې یو تصمیم نیسي په دې مسائلو او د امریکا پر تصمیم باندې ناتو خپل دادگیرنه او خپل حمایت اعلانوي. دا معلوم داره ده چې امریکا د افغانستان او د منطقه او په سطح دنیا اوله خبره ده کی اولویت په د افغانستان پر مورد یا سیاسی یا نظامی امریکا وسره ده. امریکا خپل ټول هغه مسائل چې دوی غواړي د افغانستان په مورد تطبیقي که ناتو وغواړي او کنه بالاخره باید ناتو حمایت وکړي. تر اوسه داسې ده. اوس هم سه د خلیلزاد للیارنه په قطر، ابوظبي او خپل اوس په اروپا کې دي چې په افغانستان باندې یا د سولې په مورد شروع کړي ناتو د دینه حمایت کوي. اما مهم دا دی چې تر هغه ځای پورې مونږ ته معلومه ده دوی د سیاسي او نظامی مسائل باندې د افغانستان په مورد خبرې کوي. دا خبره تر اوسه ډیر زیات شوی دی. مونږ داسې وایو چې تحلیل او ارزیابي ورپسې باید یو قطعنامه او تصمیم
اجراءات او تصمیم ونیول سي او اجراءات وشي. خو نو لورای ښکاري چې موږ په افغانستان کې هم سیاسي مشکلات لرو او هم امنیتي مشکلات استه. دا د اوله هم معلوم ده، اوس هم معلوم ده، په آینده کې هم که همدغه سوي معلوم داره چې موږ په دغه مشکلاتو کې اخته یو. اما مهم دا دی چې ناتو او متحده ایالات په ګډه سره د افغانستان د سیاسي او نظامي مسایلو پر باندې خپل ښه او فایده‌مند تصمیم ونیسي. تاسو د سولې د موضوع یادونه وکړه، د خلیلزاد د سفرونو په دې منځ کې بیا ټرمپ یو ځل وویل چې زه خپل نیم سرتیري له افغانستانه وباسم. ما خبره بیرته وګرځېده. د سوریې نه هم د ځواکونو د وتلو اعلان کړی دی، اما داسې ویل کېږي چې دغو دواړو مسایلو په اړه خپل د متحدین خبر کړي نه دي، د مشوره ورسره نه ده شوې. ټرمپ خپل سر باندې اعلانونه کوي. د افغانستان هم چې کله د ځواکونو د وتلو ویل، متحدانو ویل چې موږ سره چا مشوره نه ده کړې. د سولې په مورد کې هم ویل کېږي چې دا اوس دا ځل خلیلزاد ورغی ورسره ویلې ده، کنې دویم نو خبرې چیرته رسېدلې؟ خبرې دا ته رسېدلې ده چې خپل ترامپ د افغانستان منطقه او د دنیا په ټولو لوبو کې ډېر ښه معلومات لري. معلومات ورسره استه او دغه معلوماتو په اساس خپل تصمیم نیسي. مخکې دا ویل چې موږ نیمایي د خپل قطعات باسو، اما اوس دا موضوع همدغسې پرته ده د پر میز باندې. خپل وزارت دفاع د متحده ایالات وایي تر اوسه موږ ته کوم امر نه دی رارسېدلی. او د اسکات میلر چې په افغانستان کې قماندان د ناتو ده، دی هم ویلی دی چې موږ ته تر اوسه کوم امر په دې اساس باندې نه دی شوی. موږ اوس د افغانستان ملي اردو سره خپل حمایوي او نور مالی کومکونه تر هغه ځایه پورې رسوو چې په افغانستان کې د سولې مسائل په ښه توګه نتیجه ولري او نتیجه ښکاره شي چې د افغانستان خلک پې خوندي او ژوند یې په ښه توګه ادامه پیدا کړي. نو معلوم داره ده چې دوی هم د لوبې په اساس خپل تصمیم نیسي. او تاسو ته بهتر معلومه چې مخکې په مسکو کې هم همدغسې یو جلسه رامنځته شوې و چې دوی هم تصمیم ونیول چې موږ او طالبان په یو توافقنامه باندې کار کړی او دغه توافقنامه 14 مادې درلودل او 14 مادې په دې مسایلو باندې ډیر معطوف او انعکاس یې دغسې وسې په افغانستان کې سولې رامنځته کېږي. طالبان او دولت په یو میز باندې خپل تصمیم نیسي. موضوع هم دلته د رادمنش صاحب دغه توافقاتو په اړه تر اوسه توضیحات نشته، روڼتیا نشته. د افغان حکومت هم سوري کې ساتل شوی خبر نه دی چې چیرته مسایل. افغانان نه دي خبر چې امریکا او طالبان په څه توافق شوی. خلیلزاد رد کړی دی، وایي تر اوسه په هېڅ نهایي تصمیم نه دی نیول شوی. په اصولو کې هم سره منلي بعض موضوعات. اما طالبانو د مسکو غونډې نه وروسته تاسو شاهد یې چې ویل چې موږ ته ویلي نیم ځواکونه به فبرورۍ پورې وباسي دوی را. خو معلوم داره ده چې د دنیا قدرتونه هغسې چې دوی تصمیم نیسي په آخر کې دنیاوالو ته خپل تصمیم او خپل هدف ښکاره کوي. تر اوسه دا پوت دی، اما لورای ښکاري چې د موږ د لیدران یعنی ملکی لیدران لکسه په احتیاط باندې د دې مسایلو پر باندې ځینې مفکورې اعلان کړی. خپل اشرف غنی ویل دی چې زه د سر په بیه آماده یم چې د صلح په مورد خپل هلې ځلې سرته ورسم. اما بیا هم ویل چې هغه کسان چې د موقت حکومت خبرې کوي زه دوی شاګرد نه نیسم او همدارنګه دوی ویل چې دا د ښه مفکورې خاوندان نه دي. دلته
دا مسائل لورای ښکاري چې د دولت او د خلیلزاد او د امریکا او روسیې په منځ کې ځینې مسایل شته، اما دغه مسایل ضرورت لري چې نور ملاقاتونه په مثلا چې اوس په بروکسل کې دي، په قطر کې، په عربستان کې، بیا ممکن ده په ماسکو کې بیا هم یو جلسه یو دغه رامنځته شي، او په افغانستان کې هم ممکنه ده چې طالبان او دولت سره په یو میز په سر باندې خپل تصمیم او تاسو ول چې روسیا او امریکا کې د شیدویم سره غږیدل او ټاکل شوی د فبرवरी په وروستیو کې زلمی خلیلزاد او د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی زمیر کابلوف دویم سره وګوري، بیا د هغې نه وروسته قطر کې اول د افغان سیاسیونو طالبانو غونډه ده، بیا د امریکا ځانګړي استازي او د طالبانو غونډه ده. د خلیلزاد موضوع تاسو یاد کړه، هغه پرون بروکسل کې د ناټو له سرمنشي سره لیدلی و، یو خبره ده کړې وه چې سوله قرباني غواړي. اوس دغه هدف څه دی؟ حکومت ته څه ویل غواړي خلیلزاد؟ دا قرباني دومره مهمه نه ده. خپل رئیس جمهور وویل چې زه د چوکۍ په خاطر زه په خپل مسایلو باندې ټینګار نه کوم، او زه دغه 18 کاله لاسراوړنې د ښځو د قانون د خلکو او همدارنګه هغه شیان چې په افغانستان کې د ځوانانو په مفکوره باندې اهمیت لري ټینګار کوم. خو هغه قرباني دا به چې باید دلته یو موقت حکومت رامنځته شي، او دا رښتیا هم یو قرباني ده چې رئیس جمهور د خپل چوکۍ نه تیر شي، یو رئیس جمهور یا رئیس د موقت دولت رئیس یو بیطرف سړی کینی او د 18 میاشتې دپاره هغه مسایلو چې د انتخابات په مورد کې دی او همدارنګه د خلکو د مفکورې د شریکولو او همدارنګه د طالبانو او د نورو خلکو چې د افغانستان کې ځینې ګونګوسې او مشکلات استه حالته دا د یو قدرت په څیر شریک شي او ټول پیپوسي سي آینده ریاست جمهوریت ولسمشر غني د موضوع سره جدي مخالفت کړی، جدي مخالفت کړی. تاسو څومره مطمئنه چې بل اخره به د موقت ادارې ته غاړه کیدي؟ په خوای لوی جرګې سره مخالفت کړی او یو نیم دوه کاله مخکې چې کله مطرح کېده وایي په هېڅ صورت دا کار نه کېږي. هغه وایي ماته سور خط انتخابات دي، موقت حکومت نه دی. خو نو اوس ځینې مسایل چې موږ اورو نږدې سوی ده چې د رئیس جمهور توافق هم پکې هغه شي حاصل شي. تاسو ته معلوم داره ده چې امریکا په افغانستان کې اول خبره دوی کوي، یعنی امریکا تصمیم گیرنده ده په افغانستان کې. خپل رئیس جمهور وویل چې مونږ که شپږ میاشتې د امریکا له طرف نه حمایت ونه شو زموږ دولت پاشل کیږي. دا لورای ښکاري چې مونږ باید د امریکا تصمیم خصوصا د سولې په مورد باید ومنو. اما مهم دا دی چې سوله رامنځته شي. اول سوله رامنځته شي، پس له سولې نه انتخابات په ډېر ښه توګه سرته رسېږي. اما بدون د سولې نه انتخابات بی معنا دی، لکه دغه انتخابات چې د پارلماني په نامه ډېر مشکلات او همدارنګه په آینده کې دغه ادامه ولري تهدیدات رامنځته کیږي او مونږ بحران ته ځو که د ریاست جمهوری انتخابات هم رامنځته شي. دا لورای ښکاري چې همداسې وي، همدا ستونزې به لري او تاسو وایئ چې باید لومړیتوب سولې ته باید لومړیتوب ورکړو. خپل رئیس جمهور هم باید پکې قانع وشي چې مونږ اوس په افغانستان کې 45,000 سربازان له لاسه ورکړی. دا د څه دپاره؟ د سولې دپاره؟ که د سولې دپاره و چیرته د سولې؟ که د سولې دپاره نه دي، دا مونږ د دې لپاره خپل اردو رامنځته نه دی کړی چې ټول قرباني شي، ټول د منځه ځي، ټول شهید شي. نو که ټول شهید شو او خلک افغانستان ملي اردو ته سرباز ورنکي، نو وضعیت د افغانستان به څرنګه شي؟ نو بهتره دا ده
چې اول سولې رامنځته شي، پس د سولې نه په یو میز کې موږ ټول افغانان سره خبرې وکړو او یو هدف ته ورسېږو. دا چې خلیلزاد کله وایي چې سوله قرباني غواړي، کله وایي چې وایي داخل کې اجماع نه لرو موږ د سولې په اړه، دواړه اشارې مشخصا ولسمشر ته به وي، حکومت ته به وي. یقینا خو ولسمشر خپل خبرې کوي، اما که دی غواړي چې اهم تصمیم ونیسي، باید موږ په افغانستان کې اقتصادي مسائل حل کړی وای او پس له دغه نه په ښه مدیریت باندې ښه ظرفیتونه په ملي اردو او ملي پولیس درلودلی وای. اما موږ په دا دوه اړخ کې پسمان یو، نه د موږ اقتصاد صحیح دی او نه د موږ امنیتي او دفاعي ځواکونه دونه سلاح او تجهیزات لري چې موږ امریکا ورته ووایو چې دا وطن د موږ دی، موږ خپل تصمیم نیسو، تاسو چې ځئ خدای په امان، موږ خپل خبرې طالبانو سره حل کوو. اما موږ دونه قدرت او دونه امکانات په افغانستان کې نه لرو چې دغه تصمیم وکولی شو چې ونیسو. بله موضوع د بهرنیو ځواکونو د وتلو د طالبان ټینګار پرې لري او اساسي شرط یې د روغې دپاره همدا دی. د امریکا دفاع وزیر تاسو ولید روانه اونۍ کابل ته راغلی و، هغه وویل چې دا سیمه موږ دپاره اهمیت لري او دا یې یاده کړه چې تر اوسه پورې سپینې ماڼۍ ماته د ځواکونو د وتلو امر نه دی کړی. ناټو هم نن وویل چې د دوی هدف په افغانستان کې د ترهګرۍ په ضد مبارزه ده او د افغان ځواکونو روزل دي، نه د ځواکونو ایستل یې لومړیتوب نه دی. څومره به دوی قانع شي بالاخره چې ځواکونه وباسي له افغانستانه؟ زه فکر کوم چې په ټولو مسایلو کې یو لوبه مطرح دی، لوبه مطرح دی پکې. په هغه اوله جلسه کې چې په قطر کې رامنځته شوی و، هلته ځینې توافقات د درې بیزه یعنی بګرام، کندهار او شندند حاصل شوی و او طالبان هم قبول کړی و چې په دغه درې بیزونو چې په افغانستان کې موقعیت نیسي تر هغه وخت پورې چې موږ ټول مسایل حل شي، موږ موافقه کوو. دا دې معنا ورکوي چې امریکایان د افغانستان دولت، طالبان او ټول سره موافق دي چې یو مسله رامنځته کیږي چې هغه مسله هر شی چې ده سولې دی، موقت حکومت دی، هر شی چې د امریکا هدف دی هغه هدف ته رسیږي او یوازې د موږ افغانان او بیچارهګان د منځه ځي او اوس هم په افغانستان کې جنگ روانه دی او خلک شهیدان کیږي. دغه لړۍ ته یا دغه موضوع ته چې د پای نقطه کېښودل شي د ټولو نه اهمه ده، مهمه ده او دا د افغانستان دپاره ډېر ګټور دی چې خدای وکړي دغه موضوع رامنځته شي. یوه موضوع سیمه ییزه اجماع ده د افغانستان سولې په اړه، منطقوي اجماع ده. ویل کېږي چې روسان بېل یاڅې کوي، هغوی خپلو ګټو پسې ګرځي او امریکا خپل اهداف لري، خپلې غوښتنې لري. اما تاسو ویل چې دوی کېدای شي سره یو څه نظرونه یې نږدې شوي وي، توافق ته سره نږدې وي. کله چې موږ په سوریه باندې ګورو، په اوکراین، په عراق، په نورو هیوادو، دا یو فرمول ده. دوی خپل منځ کې ځینې توافقات لري، اما مهمه دا دی چې هغه هیوادونه چې په نامه د دریم نړیوال هیوادونه دي باید دونه د دوی په فرمولو باندې پوه نشي. متاسفانه همداسې دي. اما تاسو ته بهتره معلومه به وي چې خپل چې خانسوري ویل چې دغه یو علمي ملاقات و په مسکو کې. دا علمي څه معنا؟ که علمي ده هر چا مني چې علمي ده. او خپل خلیلزاد هم ویلی و چې د ماسکو لري ارتباط لري و قطر و سولې موضوع ته. بنان دا مسائل سره دا دواړه ادرسونه بل ورځ بل اخره یو ځای کیږي او را روانه غونډه چې قطر ته تللی هم دا چې دواړه پروسې یو ځای کیږي. اوس په سوریه کې امریکایان وایي چې موږ خپل قطعات باسو، هلته څوک دي؟ هلته روسیه هم دي، خپل سوریایان هم استه، کردان هم استه، د ایران ځواکونه هم استه او د امریکا ځواکونه هم استه. ولې امریکا دغه ځای نه وځي؟
دوی توافق کړی دی چې سوریه دلته او افغانستان کې امریکایان تر هغه وخت پورې چې دلته په افغانستان کې ځینې توافقات رامنځته شي چې امریکا وکولای شي چې په افغانستان کې په آینده کې خپل تجارت او خپل سرمایه گذاری هغه کې تر هغه وخت پورې امریکا به دلته یي. اما مهمه دا دی چې افغانستان ډیر ښه هیواد دی د کانې د اوبو د آب و هوا د ټول نه د افغانستان د ټول دنیا نه فرق لري چې پرمختللی افغانستان به ځینې جوړ شي. اما په دې کې باید امریکا هم وي. د دې لپاره امریکا خپل فشار په دې مسایلو باندې راوړي چې هغه سي یو توافقات رامنځته شي چې د امریکا په شی دلته پاتې شي. امریکا به پاتې شي. تاسو ویل کېدای شي د سوریې او افغانستان مسله کې دوی روسان سره په توافق رسیدلی. روسان ته به ویلي چې صحیح دی سوریه کې تاسو موږ به افغانستان کې پاتې کېږو، تاسو به مزاحمت نه کوئ، مخالفت به نه کوئ. د ناتو مشکل څنګه کېږي؟ ناتو به وځي له افغانستان نه؟ ناتو همیشه د قدرتو خصوصا د امریکا نه حمایت کوي. د امریکا په څنګ کې دی او دوی هم خپل سرمایه گذاری په آینده کې په افغانستان کوي. دا دو موضوع ده، یو جنگ ده او بل سرمایه گذاری دی. په افغانستان کې کله چې سولې رامنځته شي هم روسیه، چین، هند، حتی ایران او امریکا او نور هیوادونه کولی شي چې دلته سرمایه گذاری وکړي. اما جنگ امریکا پورې ارتباط لري. پر سوریه کې جنگ روسانو ته ارتباط نیسي او پس له جنگ او سولې نه هلته امریکا، روسیه او ټول هیوادونه کولی شي چې په خپل فیصدي باندې هلته سرمایه گذاری وکړي. دومره فرق نه پکې بس. جنگ دلته امریکا پورې ارتباط لري او په سوریه کې روسانو پورې. دومره فرق څه نو د سولې له احتمالي توافق وروسته د افغانستان راتلونکی څنګه ارزوي؟ تاسو ویل چې افغانستان قانون لري، دلته به فیصدي معلومه وي که بیا به د قانونو په سر باندې سیالي، د زیرمو په سر، پانګونو په سر؟ که د مونږ خلک په مسایلو باندې پوه شي، اتفاق وکړي، کولی شي چې دوی دغه فیصدي ټولو ته تقسیم کړي. اما که مونږ همدغسې پاتې شو نور خلک پر مونږ باندې فیصدي تقسیموي. بهتره دا دی چې اول خو افغانستان پس له دې نه ټول مسلمان هیوادو په خپل کورورو باندې فکر وکړي، حل یې کړي، که نه همدغسې به پاتې شو لکه چې اوس په سودان کې جنگ دی، په خرطوم کې، په حبشه کې جنگ دی، په تونس، په لیبیا، په سوریه، په عراق کې، په یمن کې، په افغانستان کې، په پاکستان کې. ولې دا فکر غواړي چې مسلمانان په فکر وکړي چې ولې که هغه کلید جنگ پیدا کی چې ولې او د استخباراتو هدف وپیژني، بیا مونږ کولی شي چې په خپل ژوند باندې خپل تصمیم ونیسو. که نه همدغسې به پاتې شو، همیشه په دغه اسلامي هیوادو کې مشکلات به پاتې شي او خلک دغسې سرګردانه دی خوا خوا مهاجرت وکړي. مهم دا دی چې مونږ باید پوه شو چې اصل منبع د جنگ په افغانستان کې او په نورو اسلامي هیوادو کې د کومه راځي، کم استخباراتي کړیو په دې هیوادو باندې خپل تاثیرات تر اوسه جاری ساتلې او اوس هم ادامه ورکړي. دا مهمه ده چې مونږ پوه شو. مننه ډېره زیاته راتمنې صاحب چې راغلی. باسته درنو لیدونکو له تاسو مننه چې تر دې دمه له موږ سره